د پښتو نننۍ ورځ چې 28 فروری ده او دا د مورنو ژبو عالمي ورځ ده، په ټولو دنیا کې خلک راغونډېږي او د خپلې مورنۍ ژبې د اهمیت په حواله سره هغه په دې باندې خبرې کوي. موږ د ټولو مورنو ژبو ته عزت لرو، قدر او احترام یې کوو. زموږ سره دلته په سوات کې دا څلور ژبې ویل کېږي چې په هغې کې یو ګجرو ده، یو کوستاني ده، توروالي ده او پښتو په زیات تعداد سره خلک دلته وایي. ځکه سوات دا د یوسفزو یو ریاست و چې په هغې کې پښتو ژبه دا عدالتي، دفتري، کاروباري او د هر قسمه معاملاتو ژبه وه. نو موږ سواتیان دا خبره ډېره په شدت سره محسوسوو چې ریاست سوات په پاکستان کې شامل شو یا پاکستان قبضه کو. نو هغو د ډېرو شیزونو سره چې زموږ هغه تاریخي ثقافتي ورثې ختمې کړې، د هغې سره سره یې زموږ مورنۍ ژبه هم زموږ نه واخسته او په تعلیمي نصاب کې هغه لاول اختیاري وګرځوله او بیا خو پکې بالکل ورکه شوه. دا مخکینی حکومت کوم چې د عوامي نیشنل پارټۍ و، د هغوی موږ شکریه ادا کوو چې هغو د پښتو ژبې په حواله باندې ډېر خدمتونه وکړو او په هغې کې نصاب جوړ کړو د پرایمري لیول نه والا تر د 12مه پورې. خو بیا د مرکزي حکومت د طرفه په هغې باندې دا پابندیانې وې چې دا کتابونه کوم چې چاپ شوي وو ګودامونو ته راغلي وو خو هغه بیا سکولونو ته ورنه کړو. نو دومره زموږ د هغه مورنۍ ژبې سره د خلکو تعصب دی. پښتانه چې په هغې کې خدای پاک هغه صلاحیتونه دله ورکړي دي په مختلفو هنرونو په حواله باندې، د حکمرانۍ په حواله باندې چې هغې ته نور قومونه د هغې سره هغه تعصب لري. نن کم د پښتو استادانو چې تاسو ته د پښتو د اهمیت په حواله سره د هغې تاریخ په حواله سره کومه خبره وکړه، نو په هغې نورې خبرې کول ما ته مناسب نه ښکاري. خو دا یوه خبره تاسو ته کوم چې یو سړی څومره هم قابل شي، خو دی د هر څه په حواله باندې چې کوم سوچ کوي، د لیکلو په حواله باندې، د ویلو په حواله باندې، نو دا دی په خپله مورنۍ ژبه کې کوي. د هغې نه وروسته دی دا دی په انګلیش کې یا په اردو کې یا په بله ژبه کې د هغې اظهار کوي. د ده سره چې کله په خپله مورنۍ ژبه کې د الفاظو ذخیره ډېر الفاظ ورسره نو دی د ښه نه ښه طریقه باندې خپل هغه اظهار کولی شي خلکو ته. زموږ په عامو خلکو کې هم زموږ دا مسله چې زموږ په زړه کې یوه خبره وي خو هغه موږ په ښه طریقه باندې د چا مخې ته نشو وړاندې کولی، موږ به هغه نشو مطمئن کولی. دا ولې چې زموږ سره د الفاظو هغه کمی د خپلې مورنۍ ژبې. نو او کم سړی چې په خپله ژبه باندې زیات عبور لري، زیات معلومات لري، زیات الفاظ ورسره وي، نو هغه نور خلک ډېر ښه طریقه باندې هغه کانوینس کولی شي. نو موږ له پکار دا ده چې د پښتو ژبې په حواله باندې موږ د زده کړې عمل چې دی دا شروع کړو. دا څومره قراردادونه چې نن په دې پروګرام کې پاس کړی شو، په دې پکار ده چې موږ عملي
اقدامات چې دي دا وکړو. زه د جمعیت علماء اسلام دا مولوی عارف الله صاحب د عوامي نیشنل پارټۍ ابراهیم دیولای صاحب او د نورو پارټو ملګرو راغلي دلته کوم ورکران دي د هغو د ټولو شکریا ادا کوم او ان شاء الله تعالی چې موږ به دا کوشش وي چې دا د مورنۍ ژبو دا ورځ دا موږ همیشه چې دی هم په دې ورځ باندې منظو نو موږ ته به د دې هغه اهمیت چې کوم دی زموږ روان نسل ته دا به جمدی پاتې کېږي. ستاسو د ټولو ډېره ډېره مننه، ډېره شکریه.